نو الله فرمایي چې ما تیار کړی دوی د پاره هغه عذاب دی چې د دوی اډو کې بدردی او په درد کې باچي دوی که په معنا د اسم فاعل والے نو علیم معنا مولم اسم مفعول معنا بیا دا چې الله فرمایي دا بد سے عذاب وي چې عذاب په خپل درديږي هغه عذاب په خپل وای وای چغي وای نو فائدہ بیدار وزي چې یو عذاب په خپل په درد کې واقع وي نو هغه ته د بل د درد احساس نکي مطلب ہے کته په کې وای وای اوس دا کوټه دا پدې کې سړی پراته دي د چا سر ماته د چا خپه ماته دا د چا ملا ماته دا د چا لاس مات یو आवाज کوي چې وای لاس می مات بل आवाज کوي وای خپه می ماته ده چې چا لاس ماته د خپې د ماته دو والا د درد احساس د تزکه نه کیږي چې په خپل درد مند دی نو د بل د درد احساس بدته نه خیال امراغه لکه اشتقت النار حدیث چې ده دا په دال ده نو عرض میں داو چې الله دې مساتی د عذاب مولم او مولم نا نو باز د توبه گویا د کافر او د مسلمان کې فرق ده بل دا چې باز د توبه کتا سو ګوره سوخ کې فرعون چې په دریاب کې گیر شو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې موسی ز توبه وباسم دغه وخت کې دی ګیرو او انکشاف د احوالو کې شوی نو موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري نو زما عزیزانو څومره زر چې کې دی شي د الله نه د بغاوت په صورت کې توبه وستل پکار توبه ما تاسو ته عرض کړو چې په خلا لفظ توبه ویلو تنوي توبه وای دیته چې سړی په خپل بدخ پیمانش نادم شي التوبه الندامه توبه وای دیته چې سړی په خپل بدو پیمانه شي او نادم شي نو څومره زر چې کې دی شي اس پته نه لګي دا الله د پکړ او دا الله د گرفت اس پته نه لګي کته ول ازوان نو عزیزه ایکسیډنٹ به وکي پلاره بروانه او سبا یو غړز بشیلاره به در باندې روخیږي ته چې د توبه سوچ کې حساب در نه وتی بیا نو د دې وجنه څومره زر چې کې دی شي کوشش دا پکار دی چې سړی توبه وباسي او توبه چې دا اغا ډېر زر خدای قبلې حدیث کې راځي التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې دی لکه د چې دا ګنا چری کړی دي بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې پاک شي کيوم ولدته امه لکه نن د مور نه پیدا شوی حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته فرمایل چې یو سړی درته وخامه چې په ټول عمر کې منظم نه کړي خ کارونه نه کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي د خدای پیغمبر سره ټول عمر ډزې کړي او پنځم نه ټکي هغه جنت تلار شي صحابه حیران شو چې یا الله داسې سره بچوږي پنځم نه ټکي با جنت تلار شي په یو جنگ کې یو کافر رامنډ کړو د پیغمبر په لاس کې لاس ورکو توبه یې وستا او کلمه یې ویله یا د کافرو د طرفه جنگ کولو یا د مسلمانو د طرفه شو خو چې د دې طرفه شو حمله وکړه پکې شهید شو
پیغمبرو فرمایل صحابو ته چې ادا سړی دی چې ټول عمر کې نمونځ کړي نه او دس کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي 15 منټه کې توبه وستو جنت ته لاړ نو د دې وجنه غاوره کېږي په پیښنا حدیث کې راځي چې یو سره نیک عمل کوي ترغه حدا پوري چې د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي ناګنتی یو داسې کار وشي چې د دوزخ په منځ کې بیا یو لیشت فاصله پاتې شي نو عبادت هم د غرور شی نه دی ایو بزرګو ټول شپه به لګیاو الله 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 یو ورځ چرته غل کې ورغلی دي چې یا الله ما 300 کال عمر دی او 300 کال مې استاد نامې نه بل چا نامه نه دا غسته چې مال به کم ځای تیار کړی د شپې چې ود شو خوب کې جنت تلاړو یو ملائکه وکتا چې هغه لګیا دا الله 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 دې بزرګ ته تاسو کو چې څومره موده وشو چې دا الله الله کې ملائکه ورته درې لکه کال وش ول څه په پته پويږي ملائکه ورته چې والله کې دا په پته پويګم چې زما دا الله خدای قبول کړم دې کنه وې مې لیکن د قبول پته راته نه لګي نو دې بزرګ یو بو ناره کو د کټه کوس پریوت او وی چې خدای مایس نه دی کړی عزیزانو ملک مقربین مخلوق دی کوم ورځ نه چې الله دنیا پیدا کړې ده او ملائکه پیدا کړې داسې ملائکه پکښتا چې ورته حکم شوی دی چې وایي ته چې لا په دې لام باندې مد راکاګه کروڑونه کال وشو چې ملائکو په دې مد لام باندې مد راخلې ده لا نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې وایي چې الا الله لا ایت نشتا اس نشتا سشتا کم شی به چې سبا نشتی دا غي نن تصور د نش جایز دی هیڅ نشته نو قیامت په ورځ به خدای ته وایي چې الا الله مگر کشتنو دغه ذات ته بل څه د دې وجنا عزیزانو ار وخت الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی قهر نه به هر وخت یریږي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله د رحمت نه به نا امیدی نه کې ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي ټول ګناهونه ورته معاف نو ارزاو چې د قهر نه به هر وخت یره ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي او د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې به لګیاي او زلا وخت ډیر دی توبه به وباس که الله د توبې توفیق درنه کی بیا به چل دغه وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چې ده دا د قهر نیول د پروردگار فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي اوږد مرګ اوږد مرض اوږده بیماری دا رحمت ته په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی لکه ایوب علیہ السلام 38 کال بیمارو او 38 کال کې اوف قدرم نه دی کړی 38 کال بیماری کې په جوړوالي کې نیمه شپه عبادت او نیمه بودو او چې کله نه بیمارو ټول شپه به عبادت کو